अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। अन अबी दर्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्मउ मा ला तस्मऊन अत्ततिस समाउ व हुक्क लहा अन तइत्ता वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा फ़ीहा मौदिउ अर्बइ असाबिअ इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह वल्लाहि लौ तअलमून मा अअलमु लज़हिक्तुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा वमा तलज़्ज़ल्तुम बिन्निसाइ अलल फ़ुरुशात वलख़रजतुम इलस्सुअदात तजअरून इलल्लाह। क़ाल अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या लैतनी कुन्तु शजरतन तुग़ज़द औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुसलमानानों और पकूरनों के आवाज़ और दुन को बाहया बापर्दा तुरसरो खैंदो मैंदो द इंसानानों को ड्यूटो की और द इंसानानों पर ज़िम्मेदारों की द टोलो ना घटा ड्यूटी और घट जिम्मेवारी दादा चे दद पज़ड़ के द आखिरत फिक्र वी खपल रब दत याद वी द अल्लाह नौ यरा दा दद पज़ड़ की वी और हर कदम और हर साथ हर खबरा और हर वैना दा दद दा सिवी चे गोया के ज़वाक़ी आखिरत तरवान यम बस द आखिरत फिक्र दा ब मुसलमान बांदे गालिब वी ज़ियाद वी और दुनिया तरफ तबा तवज्जो डीरा कम वी। अक्सर खलक वही चेयर दुनिया हम जमा ज़रूरत थे
ٹھیک دا خدا اندازے مطابق آخرت در نیر نکی خبر در نیر نکی اللہ اور دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم در نیر نکی اور کچرتا دا انسان پا زڑکے دا اللہ و دا اللہ دا حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا احکامات و عمل نوی نو پتہ لگی چی دا سڑے دا آخرت پا تیارے کی لگیا نہ دے آخرت با مسلمان با نغالی وی اوچت بوی شپا و رز با دا مسلمان محنت داوی چیزا دی آخرت طرف تروان شم او خلق دی دا یو سوال کہ یربی بغیر دا دنیا نا خم نکی گی آو نکی گی خود دنیا زمون ضرورت دے مقصد نہ دے آخرت زمون کا مقصد دے ضرورت نہ دے دنیا صرف و صرف ضرورت دے تو روٹے او دے چے انتظام زان لکوا دیر زڑپ کے ملگوا دیر جیدادونا دیر بینک و بیلنسی او دیر اعلی خوراکونا دا پکے مکوا زکہ داستا ضرورت دے ضرورت خلق دا اندازے مطابق استعمالی مقصد زموستاس و آخرت دے نن مسلمان دا ضرورت نا مقصد جوڑ کرے رہے او دا مقصد نے ضرورت جوڑ کرے رہے دا دا مسلمان دا تباہ لویا وجہ دا ذکر با علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل الا یا صاحب القصر المعلا ستدفن فی التراب اے دو اچت بنگلو اور اے دو اچت محلو خاوندہ دیر زڑد دنیا کے ملگوا وجدادا الا یا صاحب القصر المعلا ستدفن فی التراب اے دو اوچت بنگلو والا دیر زردا چه د زمکه د خورو د کور تب وسپار لیشي آخر کې به د خورو د کور ترازه نو ډیر زیات غرور په دنیا مکوا دنیا د ضرورت د آخر د مقصد د خپل مقصد طرف روان شو اور حدیث کې هم د الله پیغمبر جناب رسول اللہ علیہ السلام اغا سڑی تو اخیار ویلے دے سوک چی دا آخرت پا تیارے کی لگی آگی الکیس من دان نفسا اخیار اغا سڑے دے چی زانے و پیجنت وعمل لما بعد الموت او دا مرگ نباد راتلون کی زندگی دا پارے عملو کو تیاریوں کو دیتے اخیار شخص ویلے دے پیغمبر علیہ السلام مونگا اخیار چاہتا وایو مونگا وایو چھ دیر ڈگرے ور سری دا اخیار دے مونگا وایو چھ دیر زیاد دنیا بینک بیلنس ور سری دا اخیار دے لیکن دا اللہ پیغمبر چھ داغن اخیار سڑے نو اخیار سڑے چھ کلا رائے پیش کی دیر سوچ سرے پیش کی اگر اخیار شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل الکیس من دان نفسا اخیار اگر سڑے دے چھ خپل زان او پیجن خپل ذمہ داری او پیجن دلا خپل زان باندی بوجھ واچو وعمل لما بعد الموت او دا مرگ نہ بعد را دل کے زندگی دا پارا چا تیارے او کو دا کامیاب دے اور دا او خیار دے نن دا دنیا پا دی کور کی شپیتا کالا جن تیرول دی او یا کالا جن تیرول دی دیکھے دا بیسمنٹ پروگرام کو چی تا خانہ پکار دا زکا گرمے کی بجلی نہیں تکلیف یر برک کلاو چت پکار دی یخنے کے بنور تناس تکو سولر سسٹم پکار دے
چې بجلی نه چې کار راته کوي یره بجلی سسټم هم پکار دی ډیر ضرورت په بجلی پوره کیږي په سولر نه پوره کیږي او مسلمانا دیش پیته کالا وړوکی ژوند دپاره څومره اعلی کور جوړی دیش پیته کاله ژوند دپاره څومره اعلی سورلی اخلي دیش پیته کاله ژوند دپاره څومره اعلی لباس اغوندي څومره ښایسته بیبي تلاش کې څومره اولاد باندې خرچي کې څومره اعلی ځایونو کې پلاټونه اخلي د شپېتو کالو ژوند دپاره خو د دومره تیزه تیاري ده د هغه نه ختمېدونکي ژوند دپاره د څومره تیاري ده نو ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي الکیس من دان نفسه هوښیار سړی هغه دی چې د آخرت په تیاری ولګېد او مونږ چاته بېوقوف وایو څوک چې ډېرې پیسې نه ګټي وایو وایو دا بېوقوف دی مونږ عاجز او کمزورې چاته وایو چې ډېره دنیا نشي ګټلی مونږ وایو دا عاجز دی د پیغمبر علیه السلام نه تپوس پکار دی چې عاجز څوک دی کمزورې څوک دی یا بېوقوف څوک دی پیغمبر علیه السلام فرمایي والعاجز من اتبع نفسه هواها عاجز کمزور هغه څوک دی چې د ده نه خپل خواهش خپل نفس د ده د کنټرول نه بار شو او د خواهش پسې روان شو د ده نه لوی کمزورې بل نشته خپل خواهش د ده د اختیار نه بار شو مثال خواهش زړه کې رالو چې زنا وکړه خو ده په دې نفس کابو راوستو دا ډېر لوی زورور دی خو که زړه ووې زنا وکړه غلا وکړه غیبت وکړه دروغ ووایه سود وکړه او دې روان شو مکسې وکړو د زړه ومنل نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والعاجز من اتبع نفسه هواها ټولو نه کمزور هغه څوک دی چې خپل نفس د خواهش پسې روان کو وتمنا علی الله او بیا په الله امیدونه تړي جربي الله بخونکی او مهربانه دی یره ډېر لوی رحم دی دا یو میندو نه زیات مهربانه دی چې دا یو میندو نه زیات مهربانه دی پکار ده چې فرعون هم بیا جنت ته دننه کي ذکر رحم خود بیا دې ته خلک وي خو معنی دا ده مهربانه دی خو خلک وي د کونډې زویه څه خو بویه ته خو هم څه کوه که نه ته خو هم د رب منه که نه رب سره د عقیدې معامله سمه که رب سره د عمل معامله سمه که نو عرض مې دا کو ټولو نه هوښیار هغه سړی دی چې د آخرت په تیاری کې لګیا دی ټولو نه بېوقوف او کمقل هغه سړی دی چې صرف د دنیا دپاره لګیا دی عرض مې دا کو د مثال په ذریعه باندې دا خبره ډېره واضح کیږي کم سړی چې د آخرت فکر کوي د ده هوښیارتیا د دې مثال نه معلومیږي چې په لار کم سړی رواني دی مخې ته ډېر ګوري او بل سړی روان دی دی شا شاته ګوري او مخکې روان دی هوښیار مونږ چاته وایو چې دا مخې ته ګوري که شاته ګوري چې مخې ته ګوري مونږ ده ته هوښیار وایو ولې دی خپل مزل ځان ته لنډوي او چې روان مخې ته دی او ګوري شاته خلک څه وایي بېوقوف دی مخې ته زمونږ آخرت دی هره ورځ مونږ آخرت ته مخکې روان یو او ګورو شاته دنیا ته دا زمونږ هوښیارتیا ده که کمقلتوب دا زمونږ لوی کمقلتوب دی مخکې روان یو آخرت ته او ګورو شا شاته ای مسلمانه مخکې وګوره مخکې قبر دی مخکې د زنګدن سخته ده مخکې د قبر سوال جواب دی مخکې ګوره فرشتو په قبر کې سوال او جواب دی مخکې ګوره الله سره ملاقات دی مخې ته ګوره د قبر عذابونه دي مخې ته ګوره آخرت دی مخې ته ګوره په پل صراط باندې تلل دي مخې ته ګوره عمل نامه حاصلول دي ته شا شاته څه لګورې دا خو دنیا دا بس تیریږي به نن زما او ستا ځواني او دوران دی څوک ماشومان دي او څوک بوډاګان دي
سبا به ما او تا بوډاګان یو، څوک به ماشومان یو، څوک به ځوانان. عقل دا خبرې منلي دي چې د دنیا ژوند همیشه نه دی. ای وروڼو هغه ځای کې به څه کوو؟ دا فکر دی الله زموږ ستاسو زړه ته ولګي. زم په منبر ویلی شم، الله خبر دی چې بار زما دا نیت جوړ دی او که نه دی جوړ. دا هیڅ ضروري نه ده چې په منبر زه غږېدونکی یم تاسو زړه کې ووایه چې یاره مفتي صاحب خو آخرت ته روان دی او جوړ مونږ کار کوي. نه، 98% دا امکان هم شته چې ما نه تاسو تکړه یې، زه خالص خبرو کولو والا یم. څه به یو بل ته ګوتې نسو، خو الله دې زمونږ ټولو زړه آخرت ته متوجه کړي. او خلک وایي د آخرت د کامیابی طریقه څه ده؟ آخرت کې به کامیابیږم څنګه؟ شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمت الله علیه الجواب الکافی کې سوال شوی دی، د آخرت د کامیابی آسانه طریقه څه ده؟ هغه ورته وایي یو سوال به زه وکم، ته به د هغې جواب راکړې وي، زما نه چې کوم جواب غواړی به خپله حل شي. هغه وایي ډېره ښه ده. وایي زه د نه سوال کومه چې ته په دې ځای کې کور جوړی، د دې کور جوړولو طریقه څه ده؟ حافظ ابن قیم ډېر لوی عالم و. هغه ورته وایي شیخ صاحب آسانه طریقه دا ده چې زه به دې کور ته اول متوجه شم چې دا جوړول غواړي، بیا چې دا په بلاک جوړیږي زه به بلاک راړم، بیا که استاد یې راته ووایي چې اوس پکې سیخ لګي بیا به زه سیخ راړم، استاد یې ووایي چې بس بلاک سیخ تا سره پوره دی، اوس به ته لږ سیمټ راړې، بس زه سیمټ راړم. جی بلاک سیخ سیمټ هم پوره دی، اوس کرش پکار دی، زه به کرش راړم. وی جی دا کور به جوړ شي. شیخ الاسلام ابن قیم صاحب ورته ستا د سوال جواب هم میلاو شو. وی جی څنګه؟ وی ته دنیا کې کور جوړی نه، دې کې سیمټ او سیخ لګي، ګټ او بلاک لګي، اعلی ګلکار استاز لګي، نو وی دا د دنیا کور جوړیږي. وی د آخرت کور جوړېدو دپاره هم دقسې فکرمند شه لکه د دنیا د کور دپاره چې فکرمند دی. سړی هنګ شو. وی جی د آخرت کور کې څه لګي؟ دلته خو بلاک لګي اور سیمټ لګي، دی نه بغیر خو اډو کېږي نه، ګزارحال کور هم نه جوړیږي. عبدالرحمن بابا خو ګورې لانټر لیدلی نه خو پوه یو چې کول به غواړي. وي ماڼۍ سل آبادوي آخر به کوچ کړی، دومره بس دی چې پتا سسیږي نه. هغه غریب سره هم د سسېدو غم و اشرف خان وایي دومره بس دی چې پتا سسیږي نه، یعنی لانټر هغه ته هم پته وه چې کول به غواړي. نو ته چې کله د آخرت تیاری کې نو مټیریل اصلي چې دی بلاک او سیمټ دی. دنیا کې عقیده سمه کړه، دا مټیریل دا زړه به د رب سره وتړي، او څنګه چې سړی په خپله ښځه کې ځان سره شریک نه برداشت کوي، دقسې رب په خپل الوهیت کې ځان سره شریک نه برداشت کوي. خلک وایي دا پلانکې د پلانکي نازولی دی، وایي که نه وایي؟ رب هغه ذات دی چې سبحانه پاک دی هغه د نازولو نه. مونځ ته چې ودرېږو مونږ ثنا کې اول ټکي څه وایو؟ سبحانک اللهم، اے الله پاکی د تعالی را زما ربا. نو سبحانه رب د نازولو نه پاک دی. نه خیر بی بعض نازولی خو به برداشت کی، خپل رور د سړی سکه رور په بنده ګرانی که نه ګران؟ د سکه رور په وجه خلک ټوپک ته لاس کی که نه لاس کی؟ د چا لیونی رور چې د پښتون سړي رور وي او لار کې ته څوک سپېړه وباسي، د هغه لیوني رور سپېړه څوک معاف کوي؟ چې وسې رسي نو نه معاف کوي، چې کمزوري وي زمونږ په شان بس خود ځان غلي. عرض دا د څوک په رور باندې ډېر لوی مرګونه کوي. د رور ته خلک ځمکه هم پرېږدي، رور ته چې انسان مړ شي دا ښځه هم اکثر رور ته پاتې شي. کم حیا والا خاندانونه وي او ځوانه جینۍ پاتې شي، نو چې رور کې غیرت وي نو کشر رور یې ووایي زه به دا په نکاح کم. رورولي دومره خوږ شی دی، خو چې سما او ستا په نکاح کې ښځه وي
او زما استا رور هغه خزي ته صرف اشاره قدرې او خندا قدرې د شهوت وکړه ما وته برداشت کو دا ټکی چلیږي چې دا رور خو زما نازولې دی نه چلیږي هغه ټیم څوک دا وایي چې خیر دی دا رور مې د خیر دی که ښځې سره هر قسم ګپ لګي برداشت کوي یاره جي د ترزوی مې د خیر دی دا به د ښځې دپاره برداشت کم برداشت کېږي نو چې ته په خپله ښځه کې خپل سکه رور شریک نه ګڼې الله په خپل الوهیت کې دا ښایسته اولیاء او انبیا شریکان نه ګڼي رور د مقام کې شک نشتا دقسې نبی د مقام کې شک نشتا ولی د الله نیک دوست دی کې شک نشتا خو چې څنګه ستا رور پر ورولۍ کې شک نشتا خو رب سره شریک په ښځه کې شریک نه منې دغسې نبی په نبوت کې شک نشتا خو رب په الوهیت کې شریک نه مني پیغمبر علیه السلام ناست دی او یو صحابي ته وویل داسې داسې کار وکړه اور هغه صحابي وایي ما شاء الله يفعل وما شئت یا رسول الله اے دا الله پیغمبر هغه څه به کېږي چې الله یې وغواړي او ته یې وغواړې په دې ټکي پوه شوې هغه څه به کېږي چې الله وغواړي او ته یې وغواړې پیغمبر علیه السلام دا رنگ مبارک تک سور شو ورته وایي جعلتنی لله ندا تا خو زه الله سره برابر کړه قل ما شاء الله ووایه چې هغه څه به کېږي چې الله وغواړي پیغمبر غوښتل که نه غوښتل چې زما تره ابو طالب ته د ایمان میلو شي غوښتل یې که نه غوښتل الله ورله دا چاهت تبر باندې مات کو ورته وایي انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء ته هغه چاته هدایت هم نشي کولی چې ستا خوښي هدایت هم برای راست د الله په لاس کې دی نوح علیہ السلام د خپل زوی سره مخاطبه ده قنعان اور قوم غرق شو اوبه بره په موج روانه دي کشته روانه ده د جودي غر ته خیږي د نوح علیہ السلام بچیم د اوبو نه منډه وخی د جودي غر ته خیږي دغه ټیم د پلار او د زوی او څو خبرې چلیدلې دي پلار ورته وایي ای زما بچیا ما چې کم د لا اله الا الله پیغام راوړلی دی زه په دې خبره مطمئن یم چې الله سره شریک نشته لا اله الا الله دا کم زیارتونه قبرونه بوتان توتان پیران ملنګان ځوانان بوډاګان ښځې نر تعویذونه ګونچکې غاړو تسمې څه چې تاسو رب سره شریک کوئ لا اله دا ټول ګپ دی دا د رب مخې ته نه چلیږي دا د پلار د زوی خبرې دي او ورته لنډه خبره وکړه لا عاصم اليوم من امر الله نن ورځ د الله د دې عذاب نه خلاصې شته نه چې تر څو دې کشتۍ ته راغلی نه زوی ورته وایي هی پلاره د غره دې سر ته ورخیږم خو د لات منات غزا هبل د یعوس یعوق نصر په نوم باندې نظر و نیاز او دې ته را مدد شه نه پرېږدم پلار په زوی ډېر مین وي د نوح علیه السلام د درد خبرې دی پوه دی چې زوی مې غرق کېږي نو کم زوی چې مري دغه ټیم به د پلار خبرې د درد وي که نه به وي د غم به وي که نه به وي د تجربې او د نصیحت به وي که نه به وي د نصیحت ټیم کو ته او بچیا تجربې شوي دي په دې باندې دا د رب عذاب دی او په دې وجه راغلی دی چې تاسو رب سره حصهداران منلی دي دا عذاب د رستو کېدو نه دي چې خلاصولی دا الها دی دا خبرې کوي خو د نوح علیه السلام زویه کسر سنډی د نوح علیه السلام صبر ډېرو خو د رب د غیرت معامله وه چې دا خبرې کوي نه کوي نو قرآن لنډه خبره کوي وحال بینهم الموج د کته نه یو چپه راله او په دې سینه باندې د نوح علیه السلام دا زوی وو چې وی و کته وغورځه ولاړه ویښته فکان من المغرقین قرآن وایي نیمې روک شو خاورې سره خاورې اوبو سره اوبه شو نوح علیہ السلام چې قتل په نقشه کې زوی په نظر نه راځي یا دیو یا نه دی تمام امت مسلمه ته یو خولا چې د نوح علیہ السلام عمر لوی مقام د دنیا د یو ولی کې دی شي
د تمام اولیاء د ځمکې دا د نوح علیه السلام د خپو د پیزار خورې سره برابرې دي شي د اولیاء ولایت زما استا په حسن ظن جوړ دی اور د نوح علیه السلام ولایت د سنه ثابت دی د رب د کتاب نه د هغه اختیار او مرضی و چلیدا هغه غوښتل چې زما بچی دی بچ شي لیکن کم سړی باره کې چې رب نه غواړي بچ شي نوح علیه السلام بچ کوونکی نه دی نو چې کله نوح علیه السلام بچ کوونکی نه دی نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بس بچ کول وکي زما استا پیر او استاز او ملنګ او کلنګ بس بچ کول وکي کائنات تیو خولا چې خلکو بچ کوونکی څوک دی بچ کوونکی څوک دی ټول وای بچ کوونکی څوک دی صرف الله صرف الله صرف الله چې رب یې نه بچ کړي د نوح علیه السلام چغې اسویلې او فریادونه نشي بچ کولی تا خو ځان له خلکو یو کیسه جوړه کړې ده جدا د خو خلکو اولاد د دې ته څه نه ویلې کېږي په سوات کې سیدان یو غټه قبیله ده چې د سوات د اوبو عذاب راغې د سیدانو کورونه اول ووړل پیغمبر علیہ السلام خپل لور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایا یا فاطمہ تو اعملی اے زما لور فاطمه عمل وکا عمل بد اخلاصي پیغمبر پاک دې نشي خلاصوله او بیا ورته ناشنا خبره کوي ناشنا استاد محترم شیخ غلام حبیب صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وای دا الفاظ د سرو زرو په وبو باندې چولی کلی شی بیا قدر نه دی شوی وی فرمایل والله لا انقذك من الله شيئا اے فاطمه د کائنات طول خزو وره اے فاطمه کچرت الله د یو ګناه په وجه راونی ولې چې اے فاطمه دا عمل دی ولې کړی دی نبی والله لا انقذك من الله شيئا اے فاطمه سبا په میدان محشر محمد مصطفی خپل لورم نشي خلاصول او د پنجاب پیران داغي موریدان منځونه نه کوي مشرف خان به پنجاب کې پاتې شوی د دې ته پته ده اغي وای د پهنچا هوا سرکار دی وای کنه وای دا پهنچا هوا سرکار دی دا رسیدلې ده چرته رسیدلې ده وای بس دا د داسې پیر مرید دی چې هغه ته د منځونو دا د سونو هیڅ ضرورت نشته اے ظالمه د محمد مصطفی پیغام خدا او چې اے فاطمه کرب رونی ولې زده نشم خلاصوله اور بریلیان وای شرک پرست قوم وای چې یارا ک الله دې عمرونی وي محمد رسول الله دې خلاصولي شي خو چې محمد رسول الله او اولیاء دې رونی وي خدای دې نشي خلاصولي الله اعوذ بالله نه مسلمان د پاره لومبه بنیادی خبره مې دا کوله چې د آخرت کور جوړه نو لومبه عقیده د خپل رب سره تعلق جوړ کا کله چې د رب سره تعلق جوړ کو بیا خپل عمل برابر کا د عمل د برابرې دو سره به الله سبحانه و تعالی ستا هر مشکل حل کوي هر پریشانی به الله رب العالمین حل کوي اور د دغه آخرت فکر چې چا سره ولګېدو او د آخرت غم چې چا سره ولګېدو الله یې د دنیا ټول غمونه سرته کوي مونږ سره د دنیا غم دی د آخرت غم مونږ پرېښی دی په دنیا مونږ ماړو شو هر سړی وایي چې ډېری کم ماشوم لا په منډه دی بوډا لا پمنډه دی ځوان لا پمنډه دی چې ډېری کم تر مرګه پورې موږ منډه وو خو دا تبلیغیان یو مثال ورکوي وي د دې دنیا مثال د انسان د سولې دی چې څومره ته تیزه منډه وای دوره به دنه دا سورې مخکې رواني سورې څوک لاندې کولی شي دا دنیا ده دا تاله نه ده راغلې د یهودو له راغلی ده ته دې پسې منډې مه وه ته د آخرت غم خپل غم وګرځوه د دنیا پروګرام به الله سموي کم غلام چې د خپل بادشاه خدمت کوي د خپل بادشاه پالش کوي هغه غلام له خپل آقا او بادشاه پیسې ورکوي که نه ورکوي ته که د رب خدمتګار شوې رب به تاله ډېر څه درکړي
مونږه لوی مصیبت دا د رب دربار مونږ پرېښی دی، د دنیا دربار پسې لګیا یو. ذلیل او رسوا شو مسلمان خو نه پوهېږي که نه، او هر سړی پوهېږي خو د قبر نه لاندې. مونږ تاسو ته څه پته لګي؟ مونږ خو پې خاورې واچو، تبې مو په کېښوده، لاس مو وڅنډل، را روان شو. هی افسوس چې د دغه ځای نه لا یو دن نه چلېدی او د خلکو اورېدلی وی. پیغمبر علیه السلام فرمایي ستاسو تلو نه بعد داسې حال په دې مړي باندې شروع شي که چېرته د هغه حال نه څاروي خبر شوی وی نو تاسو به د غوښې دپاره صرف څاروي هم نه وي مونتی، د غم نه به دي داسې وچ شي. خو نه کوي مسلمان په خپل په کم ټایم کې چې دفن کوي خاورې پې اچوي هغه ټایم هم ګپ لګوي، خاندي، بک بک شروع وي. په مقبره کې خاندي که نه خاندي؟ چې دغه ټایم مونږ تاسو ته عبرت حاصل نه شو، کله به مونږ ته عبرت حاصلېږي؟ دغه ټایم مونږ زده کړه او نه کړه، آخرت مو یاد نه کو، کله به رب مونږ ته رایادېږي؟ دا سوچ رونو ځان ته مخې ته کړو. تقریرونو نه دنیا ډکه ده، فیسبوک یې ډکې دي، موبایل یې ډکې دي، د عمل میدان ته به رونو راتلل غواړي. دا د جمعې په ورځ باندې پکار دا ده چې بانک سره ټوله محله حاضر وي، چې دوه څلور خبرې د الله او د الله د رسول وورو، ایمان پې تازه شي. نو د جمعې په ورځ هم تاسو مونږ له لاس نه راکوئ، بس هر راوړسي چې بس مونځ ولاړي او یو رکعت تم شوي، بیا وي استاد جي ډېر زر مونځ نه شو. نو عرض مې دا کو چې دې ځان کې د آخرت فکر پیدا کې. که تاسو دا وایې چې یاره زه دنیا پسې منډې وام نو خبره به حل شي، ډېرو خلکو د خپل کلي وطنونه پرېښودل که پرې نه ښودل، بار ملکونو ته لاړ، لس کاله پس راشي، ښځې دلته بوډېګانې او زړې شي، دنیا ګټي دنیا ګټي. خو چې راشي هغه موړي که وږي وي، د هغه ځان له خپل خواهشات وي، نور زیات شوي وي. که ښایسته کور جوړ کړي د هغې د پلستر غم دی، که پلستر یې کړی دی اولاد یې رالوی شوی دی د هغه د کور غم دی. د دنیا غمونه ختمیږي نه رونو، خو اصل غم رانه پاتې نه شي، هغه غم دی د آخرت، هغه غم دی د دې قبر. دلته مونږ تاسو ته پته د مال دولت هر شی پاتې شي، یو عقیده او یو عمل انسان سره پاتې شي. دې وجې نه رونو په دې خپلو عقیدو په دې خپلو اعمالو نظر واچو، ظلم پرېږدو، دروغ پرېږدو، زنا غیبت پرېږدو، حرام ناروا پرېږدو، ناجایزه پرېږدو، ظلمونه پرېږدو او د خپل رب سره جوړو. لږ د الله د کتاب درسونو ته کینو، لږ د دین نه ځان خبر کو چې اسلام څه شی دی. قرآن او حدیث زما معاملات څنګه ذکر کوي، قرآن او حدیث ما ته وایي وعده وکړه څنګه وعده وکړه، غم وکړه څنګه غم وکړه. رور د جنگ طریقه اسلام ښودلی ده چې د دوه مسلمانانو جنگ شو څه اصول به اختیاري. جنگ کې هم ته منع کړی چې بغاوت به نه کوې، سرکشي به نه کوې، د چا اندامونه به نه کټ کوې. بادشاه ته وایي چې یو کس بل وجلی دی او ته دې وجنې، په داسې طریقه به یې وجنې څنګه چې ده وجل کړي دي. که ده پې صرف ډز کړي بادشاه به پې صرف ډز کوي. مثال عرض مې دا دی چې اسلام د اتفاق او د اختلاف دواړو اصول بیان کړي دي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ تاسو د قرآن او د حدیث تابعدار کړي، او الله دې زموږ ستاسو د معاشره کې دینداری راولي، امن دې الله راولي. دا جګړې اختلافات دشمنۍ الله سبحانه وتعالی دې زموږ ستاسو د معاشرې نه ختم کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. یا رب العالمین د ناستو ملګرو ایمان سلامت نصیب کا، د چا زړه کې څومره شرعي حاجات دي الہ العالمین حاجات شرعیه پوره کا، پریشانونو تکالیفونو ټینشنونو مصیبتونو نه مونږ بچ کا. یا الله تمام امت مسلم مشکلات حل کا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ.